چې کم را لېږلی دی په هغه طریقه به یې کوئ نو بیا دغه تجارت دا عبادت دی. که چرې د الله د حکم نه علاوه او د نبی علیہ السلام د طریقې نه علاوه ہٹ کر یو بل نظام جوړ شي نو دغه شي ته بیا ویلی کېږي حرام. په قرآن کې الله فرمای ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار. الله فرمای چې ګمان دې نه کوي خلق په الله باندې چې کني زه حرام کار کوما زه حرامه ګټه کوما زه سود کوم او رشوت اخلما کنی غافلن کنی الله غافل دی الله ما نویني. الله فرمای اما يعمل الظالمون الله فرمای ګوره زه پوه یم په هغه خلقو چې ظلم کوي خو زه وله صبر کوما زه وله ډیل ورکوم چې گویا زما دا بنده د حرامو نه لاس راکاږي. الله فرمایي که چرې بیا هم د حرامو نه منې نه شه د ظلم نه یې توبه ونه ویسته نو الله فرمایي انما یؤخرهم الله فرمایي زه به دا رستو کما قیامت ورځې ته مهلت به وله ورکم فی یوم تشخص فیه الابصار. الله فرمایي لیوم هغه ورځې ته تشخصو چې کړاغې به یې راوتې وي سترګې. الله فرمایي هغه ورځې دپاره زه بیا دې ته انتظار کوم خو دې ته ما مهلت ورکړی چې ای زما بنده دوه شیونه مې در واستول یو خوا حلال دی بل خوا حرام دی. الله فرمای زما بنده حرامونه لاس ونیسه او حلال مزدوری کوا حلال تجارت کوا سود او رشوت او د دوکې نه ځان بچ کا. نن په معاشره کې که وکتلی شي 15 وخته مونځ په لږو خلقو کې یعنی ډېر خلق مونځ کوي لږ به نه کوي. نن که په معاشره کې وکتلی شي ډېر خلق حجونو او عمرو ته ځي که چرې خلقو ته وکتلی شي هر سړی کوشش کوي چې په اول صف کې او په تکبیر الله کې ودرېږم خو لیکن د حج الله ته قبول نه وي په هغه یا لس یا په 11 لکو روپو کې که ستا 10,000 روپۍ که ستا 15,000 روپۍ حرامي او دغه دې په حج کې استعمال کې ستا حج الله نه قبلوي ستا عمره الله نه قبلوي. په اول صف کې تکبیر الله الله ستا نه قبلوي په اول صف کې د جمع سره ولاړ یې لیکن دغه مونځ دی الله ته نه قبلیږي ځکه چې ستا د سر نه والې تر خپو پورې دغه ټول مال دغه کپړې
ستا په خېټه کې چې کم څه پراته دي دا حرامو دي، نو په حرام شي مونځ نه کېږي. مونږ مسلمان به دا ووایو چې نه زما کپړې د حلالو دي، زما واسکټ د حلالو دی، زما جورابې د حلالو دي. مسلمانه که ستا دا هر څه حلال شي نو بیا د خپل کور ته وګوره چې ستا د بجلی دا د حرامو ده که حلالو ده. تا خو چرته کونډه خو نه ده تیره کړې کور ته، ته دې بیا د کور ګیس وګوره چې ستا دا ګیس دا د حلالو دی او که د غلا پیپ دې را تېر کړی دی. او بیا دریم ته خپل کور ته وګوره چې دا کومه سرکاري بمبه راځي آیا زه د دې بیل ورکوم او که نه یې ورکومه. په دغه اوبو باندې ته بیا روجم ماتې، په دغه اوبو باندې ته اودس هم کې او په اول صف ته تکبیر الله کې ودرېږي، نو خپل مونځ تپوس دی بیا د شیخانو نه وکړه. په حرام شي باندې غسل نه وځي، ته دې خپل د غسل تپوس وکړه. نن مونږ مسلمان حرام صرف دوو شیونو ته وایو چې مردار زناور مه خوره او سود مه کوه، با دا دوه شیونه مونږ حرام ګڼلي. نور په معاشره کې ډېر حرام کارونه دي چې مونږ او تاسو یې کوو. په معاشره کې که وکتلی شي چې ما و تا نه شریعت ورته نوم ایښودی مضاربت، چې د یو کس پیسې وي او د بل کس عمل وي او په هغې تجارت وله کوي. مونږ ورته څه وایو چې هلکه ګټه مې درسره شریکه ته خو تاوان درسره نه منم. دې ته ویلی کېږي سود. نن په معاشره کې دا څومره عام دی، نن په معاشره کې پرېږده ستا بینکونو ته ورشه، تا ته به وایي چې مونږ مضاربت کوو، تا ته به تاوان نه لګي. که ستا پیسې په کالونو پورې پرتې وي په دې بینک کې، تاله به ګټه میلاویږي، تاوان ستا پیسو ته نه راځي. دې ته ویل کېږي سود. په معاشره کې دویم لوی سود که هغه ته وګورې هغه د بانډونو په شکل کې دی چې لمبرې وله خلک راوړي او خپل بانډ د هغه لمبرو سره چیکوي. دا په معاشره کې یو لوی سود دی، دې ته مسلمان سود نه وایي. هغه د لمبرو پارچه به د ګیرو والا خرڅوي په 50 او 50 روپۍ. تش بانډ کور کې وساته، بکس کې تاله کېده چې کله دې په کار شو راوایله. دې ته سود نه وایي، که ته پې لمبرې ګورې دې ته سود وایي. دغه سود نن په معاشره کې عام دی. که ته ګاډی راوباسې تا ته وایي چې په یو کال کې دې که د دې قرضه ختمه کړه خو دا ګاډی ستا، که کال نه پې واوړېده نو چې 1 لاک روپۍ به کال کې دا پوره کې، که یو کال نه پې واوړېدې ورځې بیا به 1.5 لاک ورکې. دغه 50,000 روپۍ دا سود دی. رونو سود یوازې دې ته نه وایي چې تا چاله قرض ورکه او بیا یې ته آلي چې ماله به میاشت بعد بیا 10,000 په ځای 11,000 راکې. دا حرام کارونه نن په معاشره کې عام دي. د دغو نه مسلمان ته پکار دا دي چې ځان وساتي. میمونه رضی الله تعالی عنها فرمای
وی نبی علیہ السلام یعنی چاچے میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی چاچے جان بوجھ کر خوات پتہ دا چے دا مال دا غلا دے خودتا رضان ملاویگی او دا پی پویم دے چے دا دا غلا دے او دا بیا واخیستا سمرا گناہ چے اگا غلا چے کڑے دا واغا سمرا گناہگار دے دومرا سڑے دغم گناہگار دے چاہتے چے واقعستو ولی زکا چے دتا پتہ دا چے دا غلا دے دا دے ریٹ را اغورزی دا خب معلومات متشتا بیا امتیالی نو دغا سڑے مرسر پا دا سے دے گویا لکا دم سا دا غلا پا شریکا کڑی را نن دا پوڈریانو نا دغا موبیلی دغا پکی دغا لی سرکاری لیٹونا دا سوگ آلی او مسلمان کور تا راوڑی دای حرام راوڑا خود تا پتم نہیں چی دا حرام دا و تا حلال ہوئی دا 5,000 زیب شیب پا 2,000 والی او وی ما پا پیسو اخستے دام حرام دی خودی تا سوق حرام نوئی او کم سڑے چی حرام تا حلال ہوئی دا سڑے پیڑیر سخت گناہگاری او بعضی علماء فرمائی وی چی ایمان تی وزی دا ایمان نا صفا کی گی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتا یو غلام اغوالا سخوراک کراوڑا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تواقست اوی خوڑ بیاوتا غلام وی یا امیر المؤمنین تاسو تا سپتا دا چه دا خوراک دا سشی دے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تا فرمی دا دا سشی خوراکو ویچے دا ما دا جاہلیت دا کفر پا وقت کے ما دا یو منتر کرے ہو مالا یو ساڑے راگے اغبانے میں منتر اوکا او حالان کی مالا منتر نراتلو اگا سڑے میں صرف دوکا کا اسی میں خلا اوتا پاولا او دا آغا دا سڑی آغا کار اللہ اسی اوکا نو سو کالا بعد آغا سڑی مالا دغا شیب پا تحفہ کے راوڑو چی تا زماغا کار کرے ہو داوالا خوزا پا آغا منتر باندے نپویدم ما دروغ ویلیو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلی مبارک تا غد تدن نکڑا او چسے خوڑلی ٹول واپس راہو گرزول والٹائی کڑی نن لارشا 2 نمبر پیران سمرا راوتی تھی لارشا گیرہ بے نہیں آغبم پا خلق و دم اچھائی 2 نمبری با کئی سورة الاخلاص دوائی قنود بنورزی دا دوکا ندا زمان تور سرے او گورا ورشا آغبا یو فاسق و پاجر تورشی گیرہ بے بونڈائی پریخی آغلا بورشی و تکیبنی و آغبا و توی استاد ازوی جبای دا جبای بے اگوری پا دی تندیب والا آغا تور کر خراک آگی سر خوراک زیر خوراک کودای نشی بیا مشابہت دا اندوانو سر رازی نو تور دل راک آگی چستا بچے دا اول پا اندوانو کے وش مارلشو سوک بلا سنو تا پیر سیب والا دم اوکی پا دم بنپوئی گی دوکا بکی پیسے با دا خلق نخوری دغا پیسے با حرامی تور تار با والا دم کی بیا بیتی تاو کی لاستا بے ورواچی معشوم تا سیکان دا اس پا نکڑایا چی مسلمان تی تور تار لاستا ورواچو
مونږ ورته حلال وایو. دا تور تار لاس ته اچول حرام دي. چا به تار دم کړی غاړې ته به یې ور اچولی، په غاړې کې به تور تار پروت وي. ولې دا داسې تور تار دی چې دې پورې کني دم نښتی. الله مو دې معاف کړي، رنګارنګه فتنې جوړې دي. او د فتنو د اوچتولو دپاره اول قدم چې ایږدي هغه تورسرې وله ایږدي. همدې تورسرو دغه واړه واړه بچي دغسې 2 نمبر پیرانو او دمګرو ته روان کړي، دغسې په تندي وله تورې کرښې راکاږي. او بیا به دا بچی ستا غټ شي او بیا به ته د خیر تمناتې وکړې. عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ فرمای حرام مال یې راوړی، یو ته دومره پیسې ورکي، بل ته دومره پیسې ورکي، هغه حرامې پیسې په خلکو تقسیموي او امید پکې د ثواب کوي. یاد ساتئ دام حرام دی. نن سبا ما او تای خورو. یو سړی به وایي زه خو حرام نه خورم، ولې په جرګه کې چې تا وله ګډ حلال کا، دغه ګډ چې چا مو خوړه دی حرام وکړه. ګډ به ته حلالې، دا چا ویلي ګډ به حلالې؟ خو معافي وغوښته، خبره ختمه. صحابو به د یو بل نه معافي وغوښته، خبره به ختمه شوه. د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ واقع ټولو ته معلومه نه ده چې ما په اسرار څه معاف شو. زما او ستا جرګه به په 2 ګډانو ختمیږي او دغه غټخېډې به مو ورته ناستې او خوري به یې. دومره به یې ګیرم نیولي، حجونه به یې هم کړي، په اول سب کې به ما ته په تکبیر الله سره م ولاړي او خېټې کې به بېګانۍ ګډ د حرامو پروت. دا مسلماني ده؟ هغه سړی به په قرض په سود به پیسې رالي، خو دغه ګډ به تا حلالوي. ولې هغه بدماش دی. دغه بدماشي به دې بیا د قیامت په ورځ ښکاره کړي. دغه بدماشي دې بیا ملائکو ته ښکاره کا. دغه بدماشي دې بیا په قبر کې منکر نکیر ته ښکاره کا. تا ته به پته ولګي چې پردی ګډ دې خوړو د حرامو، اوس بدماشي دلته وکړه. دا حرام رواجونه په مونږ کې پراته دي او مونږ یې خورو. دویمه دا چې دا به د حرام مال نه بیا صدقه وباسي، دغه صدقه هم نه قبلیږي. دریمه دا وایي دا به د بیا د الله په لار کې پیسې خلقو ته ورکوي او وي به حرامې. نو عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ فرمایي وایي دغه ټولې پیسې به یې راجمع کړي الله پاک د قیامت په ورځ او د ده د پاسه به یې ورواچي او دغه پیسې او دا سړی دا به دواړه په دې جهنم کې ورغوزار کړي. الله ته داسې صدقه نه ده قبوله، داسې خیرات الله ته نه دی قبول. داسې علاقې په معاشره کې شته چې په قرض به مړی بدله پروت وي، په قرض نه بلکې په سود به پیسې رالې غویې به حلالې او ما او تا یې خورو زه او د پټکو والا او ورلاندې وځو. تا تپوس کړی دی؟ تا د مړي کور والا نه تپوس کړی دی چې دا مال خو د یتیم نه دی؟ تا تپوس کړی دی چې دا پیسې خو تا سره نه وي، زه دې پېژنم غریب یې، دا پیسې دې د کمې نه کړې چې دا غویه دې پې حلال او ما او تا یې ترې وخورو او خوشحالي یو ترې را روان دي. اول خو دا درېمې خیرات ثابت که که نه، بیا خیراتونه کوه. دا څلوېښتمه او دا کالیزه خو ثابت که که نه. نو یتیم مال خوړل دا حرام دي. مونږ نن دا خورو، د یتیم مال ته مونږ ناست نه یو په کټونو کې. 10 بجې ولا ورشي او 1 بجه تې راشي او خېټه دې غوړی. والله فرمایي فی بطونهم نارا، خېټې د تې اور واچو.
دای هغه پنځم قسم حرام کار مونږ کو، مونږ ته ځان غافله کړی چې کنه مونږ نه پوهیږو. ابو هریره رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې نبی علیہ السلام او فرمایل چې یو داسې زمانه به راشي، یو داسې وخت به راشي چې خلق به دا پروا نه کوي چې دا مال د کم ځای نه راغی، آیا دا د حلالو مال دی که د حرامو مال دی. مونږ دا پروا نن کوو. نیکان خلق به ډېرې چې حلال تجارت کوي، حلاله دکانداري کوي، خو پیمان وي د دکاندارانو ته ووایه چې تا ته د هره میاشت چې د بینکونو والا یا د لورو جنسو والا تاله راځي او تا ته وایي دومره مال به در کوم او دغسې به کې او ته به دغسې مال راکې او زه به لا تاسې داسې پیسې در کوم چې هغه را قولو کې هغه د سودي او د دروغ به فتوی پیدا کړي، دا پلانکي مفتي پې فتوا والی، پلانکي پې والی، پلانکي پې والی، چې تپوس یې وکړي یو مفتي هم پې فتوا نه وي والی، و کار هغه سوچه د حرامو پیسو وي او مونږ یې راغونډو. جابر رضی الله تعالی عنہ فرمایي وی نبی علیہ السلام ته یو سړی راغی. نبی علیہ السلام ته فرمایي عرض ورته کوي وی زه فرض مونځ کوم، بس فرض مونځ کوم، سنت کوم، چې حج را باندې فرض شي مثلا حج کوم، او چې کم حکمونه د الله د طرف نه دي هغه فرض حکمونه ادا کوم. مثال کې یعنې ستاسو سنت عمل، بس دا دوه کاره کوم. خو دریم دا کار کوم چې حلال خورم او حرامو نه ځان بچ کوم، بس صرف دا درې کاره کوم. اے د الله پیغمبره زه به جنت ته ځمه نه، زه به جنت ته نه داخلیږم. نبی علیہ السلام ورته فرمایي ته به جنت ته داخلیږي صرف د څه د وجې نه چې حرام نه خورم حلال خورم، بس دا یو ټکی دومره آسان ټکی، د حرامو نه ځان بچ کا او حلال اخرى. دغه صحابي روان شو او عرض یې وکړه چې دې باندې به نه زیاتي کوم او نه به کموم، به همدغه عمل به کوم او روان شو. صرف د حلالو تمیز پکې و. مونږ څه وایو؟ مړه ته تپوس یې مه کوه او خوره، تاسې وایي نه؟ خو چې تپوس یې نه کوې او خورې، آدم علیه السلام تپوس ونه که چې دا هغه غنم دانه ده او خولې ته یې واچوه، الله رب العزت پې د جنت نه رابار کړه. څه وایو؟ تپوس یې مه کوه. تپوس خو یې دلته نه کوې، تپوس به د دې ځای تپوس به په قیامت په ورځ بیا کېږي چې ته تپوس ولې نه کوې. نو کوشش دا وکړو چې د حرامو نه ځان بچ کړو. بس هر سړی حرام پیژني، هر سړی حلال پیژني، دوکم سړی پیژني او نه دوکم سړی پیژني. مسند احمد کې روایت دی وی کم خلق چې په معاشره کې دوکې کوي، په سوداګرۍ کې دوکې کوي، وی د قیامت په ورځ به دی خو دنیا کې دا لږوندې حرامه وګټه او دا 80 او 80 کاله پې تېر که، وی قیامت په ورځ به یو جنډه جوړه کړې شي، جنډه اوچته به یې نیولي او دا څومره په دنیا کې چې دوکې والا خلک دي دا ټول دوکهباز به د دغې جنډې لاندې روان وي. فرمایي هغه نیکان خلک، مفهوم مبارک د آیات داسې دی چې تجارت واله وي او خالص حلال رزق ګټي او خپلو بچو په خپله یې خوري، نو قیامت په ورځ به دا د شهیدانو، د شهداو، د صالحینو د دې خلقو په سب کې به ناست دي. او لور یوازې دا نه دی چې زه د بل مسلمان مال خورم، سرکاري مال هم تا باندې حرام دی. سرکاري مال نه نن هر سړی یره ګراني ده، هر سړی چې یره داسې دی، نو ګراني کېږي به نه چې ما کونډه را تېره کړې،
دغه د بجلی زور به د بل نه زه وباسم نه چې زما د حکومتي په سطح باندې زما 1 ارب روپۍ نقصان کیږي نو دا لور بوج به په دې چې چا غلا نه ده کړې په هغوی بې وروچم او ته څه وې چې کنه زه ته پې امن کې یم دا پردی حق دی والی دا په توبې نه ماف کیږي تر څو پورې چې د دې ټول پاکستان نه د معافي نه یې غوښتې او که ته وې زه به حج ته لاړ شم او په ملتزم پورې به ځان وسولم په کعبې پورې چې یا الله ما خو د بجلی غلا کړې او ماف مې کې قسم د کعبې پورې خو نه چې دلته په کعبه کې ځان وسولې نه ماف کېږي په سچه به توبه وباسې او بیا به واپس دا قصد کې چې زه به یا الله بیا غلا نه کوم یا الله دغه مال مې خوړلی خپل کوشش به وکړي چې دا څومره غلا دې کړې دغه بیلونه څه په طریقه جمع کا دا دې پردی مال خوړلی دا یوازې په توبې نه ماف کېږي او که پته درته نه وه چې ما ته پته نه وه چې کنې دا غلا ده د حکومت نه او توبه دې وویسته الله پاک دې دله ماف کوي نن موږ په دې بجلو غلا په دې ګیسونو غلا د اوبو په بامبو بیل باندې موږ بیل نه ورکو ګوره یاد ساتئ د دې بیل نه ورکول فتوا نه لګوم صرف د تویم بیا لاړ شئ دې مدرسې ته سرحد مدرسې ته مفتیان ناست دي د هغې نه تپوس وکړه چې په دغه اوبو زما غسل وځي په دغه اوبو زما اودس کېږي او ته د منډه را منډه په اول صف کې مې لمونځ وکړه تکبیر الله سم وکړه اودس دې چېرته کړی په څه شي دې اودس کړی دا تپوس دې کړی ځان دا وجه دا ده مونږ غافل یو مونږ اوده یو او دویمه ده ګراني به راځي ولې به نه راځي زموږ اعمال څنګه دي دا خپل اعمال اول وګورو که نه لور ته پرېږده پلان کې دومره غلا کړې پلان کې دومره کړې پلان کې دومره کړې پلان کې دومره حرامې پیسې والې ته ځان ته وګوره ما او تا د بجلی پورې غلا کولی شو قسم دی که مخکې مو زموږ وس کېدی که نه موږ به لور سم کړي وې خو مخکې مو وس نه کېږي یو مسله هغه ده بعضې خلک وایي که نه چې زه مضاربت کومه پلانکي ته مې پیسې ورکړي دي او دا مضاربت اسلام کې جایز دی مضاربت چاله پیسې ورکړي او ته په دې کاروبار کوه ګټه نیمه ستا نیمه زما دا بالکل جایز دی خو دې کې یو خبره ده که ته چېرې دا ووایې چې یارې تاوان دې نه منم دا سود دی تاوان دې نه منم نه ته به په کاغذ کې دا لیکې تاوان او ګټه به شریکوي که دې کې د یو هم کټ که سود دې وکړه او که ته دا ووایې چې یارې زه ګټه او تاوان منم او په آخر کې چې بیا کله ته پیسې کس نه غواړې او تا ته وویله چې یارې دومره کاله مې ګټه درکړې وه یا دومره میاشتې یارې په پیسو کې اوس تاوان شوی د 1 لاک په ځای باندې دا 90,000 والا او ته ورته نه ماله به خپل 1 لاک راکړې بیا دې سود وکړه دا څومره چې دې خوړلې دا 1 کال دا ټول سود بیا پکې دا نشته چې اني ټایم کمې پیسې موجود وي هغه عمره به د سړي نه هلې په حساب سره او دویمه ده بعضې خلک وایي چې نوی کال دی نو دا نوی کال په اسلام کې نشته نوی کال په اسلام کې نشته اول خو د کال نه خبر نه یو انګریزي تاریخ دی یو اسلامي دا جماعت ثاني میاشت روانه ده او نوی کال په دې خفه شه زمونږ دا غوړ خلک پې ځان خوشحالي او لړۍ به ولګي او جی نوی کال پوره شو په نیکه واوړې نوی کال سوچ مه کوه دا سوچ وکړه چې ما په دې 13 کال کې ما څومره مونځونه کړي او څومره مې نه دي کړي یارې ما نه ګناهونه ډېر شوي که ما نیکۍ ډېرې ګټلې یارې زما 80 کال عمر یو کال ته زما کم شو دا خو 59 سال زما پاتې شو دا سوچ وکړه دا سوچ مه کوه چې ډزې کې نو الله پاک دې مونږ او تاسو پوهه کړي او الله پاک دې مونږ او تاسو د حرامو نه بچ کړي دعا وکړئ الحمدلله رب العالمین والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين یا الله سمو اورې سمو ویل یا الله په دې باندې عمل کولو توفیق راکړي یا الله مونږ ټول د حرامو نه بچ کړي یا الله حلال رزق مونږ ته راکړي یا الله که چا کاروبار نه وي یا الله د حلال رزق کاروبار روان کړي یا الله که چا شته یا الله په دې کاروبار کې ولا برکتونه واچي یا الله د دوکو نه د رشوت نه د سود نه
یا الله د حرامو چې هر قسم وي یا الله قرآن او حدیث کې ته منې راغلي یا الله مونږ هغې ټولو نه بچ کا یا الله مونږ د حکومت چې هر که د بجلی په صورت کې وي که د ګیس وي که د اوبو وي که د هر شي یا الله مونږ د هغې غلا نه هم بچ کا یا الله مونږ د هغې غلا نه هم بچ کا یا الله قیامت ورځ را روانه ده یا الله د دې یو به تپوس کېږي یا الله مونږ د ټولو نه یا الله که مونږ نه څه شوي وي یا الله مونږ توبه وباسو یا الله آینده ته مونږ وساته یا الله دا د ټول قوم یا الله د ټول پاکستان حق دی یا الله دغه حق نه مونږ بچ کا یا الله دغه حق نه مونږ بچ کا او یا الله مونږ باندې نیک صالحه بادشاهان راوستلی کا یا الله د هرې پارټۍ سره چې تعلق ساتي یا الله خو چې پکې نیک صالح کس وي او یا الله اسلام او پاکستان او مسلمانانو ته پکې خیر وي یا الله دغسې باچا په موږ مسلط کا یا الله دغسې باچا په موږ مسلط کا یا الله مونږ باندې ارزانی راوستلی کا یا الله دا هر څه تاسو اړوئ راړوئ نو یا الله مونږ باندې خستا یا الله نیک باچا مسلط کا چې دا ګرانې ختم شي یا الله که څوک قرضدار وي قرض نه اخلاص کا یا الله که څوک په دنیا په کم ګوټ کې بیمار وي یا الله بیماری په شفا بدله کا یا الله که څوک وفات شوي یا الله د چا به کور والا چا به مور چا به لور څوک وي والد صاحب وي رشتہ دار به وي الله څوک دنیا په کم ګوټ کې وفات شوي یا الله د ټولو مغفرت نصیب کا یا الله د مجاهدینو چې د کافرو خلاف جهاد کوي په کشمیر کې یا الله د ټولو مجاهدینو ناصر و امداد شه یا الله د دین خدمت چې څوک په کومه طریقه سره کوي یا الله هغه ټولو ته یا الله دغه هر څه رکاوټ آسان کا یا الله حرمینو شریفینو ته مونږ بوزه یا الله حرمینو شریفینو دیدار مونږ ته نصیب کا او یا الله نبی علیه الصلاة والسلام چې څومره خیر دعاګانې غوښتي دي هغې کې مو حصه وکړه کم نه امن غوښتې نو په امن کې وساته یا الله بیا اولادو ته نیک صالح اولاد ورکا یا الله چا اولاد شته نیک صالح عالمان قاریان مفتیان ته جوړ کا یا الله کم نوجوان یا الله نیک صالح بیبیان نصیب کا یا الله تور سره نیک صالح خوندان ولا نصیب کا وصلی الله علی النبی الامی وعلى آله وسلم تسلیما آمین برحمت